نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری ته پوښتنه کړو چې انجکشن لګولو سره روزه ماتيږي او کنه. فتاوا هندیه کې دی وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع. د دې عبارت لاندې فقهاو یو څو صورتونه ذکر کړي دي چې پاغي سره روزه نه ماتيږي. اولنې صورت دا ده کو یو انسان انجکشن ولګي په غوښه کې یا پرک کې بده دوانو صورتونو کې روزه نه ماتيږي. همدک کشان کو یو انسان ته عذر وي او ضرورت وي د ګلوکوزو یا د دین علاوه د نورو دوايانو ډریپ ولګي نو دې سره هم روزه نه ماتيږي. او کو یو انسان بلا عذرا بغیر د ضرورتا د ګلوکوزو یا د یو بل سیز بلې دوی ډریپ ولګي نو روزه خو ماتيږي نه، البته داسې عمل کول بغیر د ضرورت نه مکروه دي. صرف روزه کې کراهت راځي، اجر کمیږي، خو روزه وسره ماتيږي نه. او کو انسان ته عذر وي نو بلا کراهتا ډریپ لګولو سره روزه نه ماتيږي. د کشان د روزه په حالت کې یو زهريله سیز اوچی چلے، مثلا مار یا لړم یا چرمخکې یا د دین علاوه نور حشرات الارض زهريله سیزونه دي، هغه د لټک درکړو او دین وینه وته د انسان نه نو د سره هم روزه نه ماتيږي. څلورم صورت لیکل دی کو یو انسان د روزه په حالت کې په سر باندې یا په خپو باندې یا د جسم په بل حصہ باندې د تیلو مالش کوي نو بده مالش سره هم روزه نه ماتيږي. علامه شاملی کلی دی قوله وكذا لا تكره حجامه اي الحجامه التي لا تضعفه عن الصوم. ویني ورکول سره هم روزه نه ماتيږي. یو انسان بل مسلمان ته وینه ورکي او هغه وینه بیا هغه تخیج د ډریپ په ذریعہ سره نو د دوانو روزه وسره نه خرابيږي. د کشان یو انسان د اکسیډنٹ یو کړو یا د چت نه را پریوتو او د جسم ویني شو، ویني ته بهیدل شروع شو نو بدی وینو بهیدل سره هم روزه نه ماتيږي. عالمگیری کی دی الدم اذا خرج من الاسنان ودخل حلقه ان كانت الغلبة للبزاق لا يضره وان كانت الغلبة للدم يفسد صومه. یو انسان د غاخ وباسي نو د غاخ د وستو په صورت کې کوچرتا د غاخونو د وینا یا د اورو د وینا د 13 شوا حلق نخکته لاړه نو خروجه ماته شو. البته کو د حلق نخکته نیتلې په خله کې وی او به فورن تو کی نو بده سره بیا روزه نه ماتيږي، یعنی غاخ وستلو سره روزه نه ماتيږي، خو په شرط دا چې د وینا د حلق نخکته لاړه نشي، تیر نشي. همدک کشان یو انسان د روزه په حالت کې ټوټ پیس استعمالي نو د روزه په حالت کې ټوټ پیس استعمالول مکروه دي. او کو چرته د دې د ذرات او د زګ د انسان حلق نخکته لاړ شي یعنی تیر شي نو بیا خو سره روزه ماتيږي. او کو تیر نشي انسان احتیاط کوي هم خو بیا هم د دې خامخاغه حلق د دې ذایقه محسوسيږي او خوند خامخه حلق تزي نو د دې وجنا فقها فرمای چې د روزه په حالت کې ټوټ پیس استعمالول مکروه دي. البته مسواک استعمالول بالکل صحیح دی. کو هغه لون مسواک وي او کو اوچ مسواک وي بده سره روزه بالکل نه خرابيږي او بلا کراهتا مسواک استعمالول بالکل جائز دی. علامه شاملی کلی دی واما البلوغ والافاقه فليس من شرط الصحه ومن جن او اغمي عليه بعد النيه. یو انسان دی امان دی د مرګي مرض دی نو د روزه په حالت کې به د مرګي مرض راشي، دوره پر راشي نو د دې مرګي مرض راتلو سره دغه دوره راتلو سره هم د روزه نه خرابيږي. دې قسمه د یو چند صورتونو چې بده سره د انسان روزه نه ماتيږي. السلام.